تعلیم المتعلم یو کتاب د مو په دویمه درجه کې ویل د هدايي صاحب چې کوم دی هغه شاګرد دی هغه لیکلی هغه دا روایت ذکر کړی پکې چې د دې دومره مال دولت د امام محمد رحمت الله علیه چې صرف د حساب کتاب د پاره 300 مشیران دا د 300 ناظر چې ود تاسو وای ناظر حساب کتاب چې منشیان 300 کسانو بددي د مال د تجارت د روزګار کاروبار صرف لیکل کو حساب کتاب نو تاسو اندازو لګوي چې مال چې 300 کسان د چا د روزګار صرف حساب کتاب کوي او بیا سه حال راغی دا سه حال یو په د بادشاہي ژوندۍ چې دغه به هغه جوړوا کوم جوړوا چې بادشاہي وخت چول نو هغه جوړوا امام محمد رحمت الله علیه د بادشاہي ژوندۍ و چې کله دین تکې ناس او په شاګردۍ کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی او دا غنه کتابونه او مذهب او فقه قران کریم او حدیث مبارک از د کول نو بیا داسې یو وخت راغی چې دی دغه شان ناس دی په جمعات کې او دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا د یعنی ملګری د سبق دام د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد خدا د غریب خاندان او کورنۍ سره نو تی بیا قاضي او قضا او چیف جسټس د ټول اسلامي دنیا د قاضیانو مشر قاضي او د بادشاہ سره به یو ځای په تخت باندې امام ابو یوسف رحمت الله علیه ناس ادب غریبینا علم او د دین د بادشاہ تخت ورسو او امام محمد رحمت الله علیه د بادشاہي د تخت نه راکوس کو ملنګې لراوست کمال د دین دا برکت د دین داسې چې اونچ نیچ بسړی راولي مالداران او غریبانان کې دا اسلام او دا دین او دا مذهب او دا دغه امتحاني پدې کې او غریبانان بادشاہان کې پدې کې دغه غریبانانو امتحان دی نو چې کله امام ابو یوسف رحمت الله علیه د سرکاري پروتوکول سره د ملاقات راغی مرګري د بچپن ته او دوه سره ډیر تعاون وکړي د طالب ګره په زمانه کې نو چې وی کتل د په بدن چې کومې کپڑے وي د امام محمد رحمت الله علیه په وندونه پکې لګېدل زوی په کمزوري پیوند والا کپڑے اچولې نو د امام ابو یوسف رحمت الله علیه بستر کې اوخ کې راځي او وی جوړل چې د دې کپړو ته وکړه چې هغه وخت چې لکه 300 کسانو په د مال حساب کتاب کوو دی اوس وخت یې وګوره د خپل ټول مال دا د فقه حنفی او د دین اسلام د خدمت ته قربان کړي او د څه خدمت کړي په خوا کاغذ هم علماء په خپل جوړو او صحیح به ځان له جوړو لا قلم به ځان له جوړو لیکل به کوټه څه په دې پويږي دا فکر او دا پریس او دا کاغذونه دا پیسې ونه وکړ تاسو توجه غواړم په دې قصه کې به مطلب دی نو ته یو پیر د سوخان روان وو باقي باندې بارونه نو چا یو يهودي ور خلک داسې تماشې ته ولاړو یو يهودي پکې ولاړو چې وی دا خانو باندې څه شي دی دا دونه ډیرو خانو نو چې وی یو مسلمان وی دا د امام محمد رحمت الله علیه کتابونه لیکل هغه يهودي چې کله وکړه چې ښا دا ټول وی دی امام محمد لیکلي دي هغه مته او دا لیکلي دي کله وخانو باندې ډیرو خانو دا کتابونه بارشوي څومره حجم داغي څومره کاغذونه باغی لګیدلی او څومره خرچه باغی شوی و خپل ټول مال دغه کتابونو نه قربان کړو د مسلک حنفي د مذهب حنفي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه نه قربان چې نن د 95% نه زیات مسلمانان په فقه حنفي باندې په ټول دنیا کې کاربندي عمل وکړو الحمدلله موږ باغی موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین یو ورې ګډوډ نشي په ګډوډ سره نشي او چې دا چا د غاړې دغه قلاده لاړ او دا پړی لاړ د تقلید پړې د چا د غاړې نه تللی دي نو هغه روان دي د جهنم په لار هغه کوته باندې هغه لار نشي موندلی نو چې هغه يهودي وي چې خدا د دې محمد وی دا حال دی دوی چې دا هغه محمد صلی الله علیه و سلم بس حال دی بس مسلمان شو باغې کلمو د دې کتابونه ولیدل کلمې يهودي داسې شان نو د داسې لوی خلکو نو خبره مې کوله چې دی لاړ امام یوسف رحمت الله علیه وی جړل د تر دې مرګري په حال و جړل چې اول څنګه و څنګه نو لاړو چې کله لاړو هلته ولا شاهي جوړه راولېګل کوم جوړه چې دا چولو بادشاہ با چولا دغه بادشاہ سره پتاخ ناسو فیصله به کولی
نو ته ول شاهي جوړه راولېګل په تحفه کې چې کله سپی راغی د دربار نه وتلې هغه جوړه پیش کړه ته وې څنګه دا چا وی دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه تاسو ته تحفه را لېګلې ده سیبا هغه چې شو کتله بس دته وی دا واپس سیب له یوسا او ورته وایا چې سیب دا وی چې اوجل لنا وعجل لكم دا دوته کې وته وای اوجل لنا وعجل لكم دا تعلیم کې دا ټول واقع موجود ده بارا به جبل بس هغه سپیو ولاړو سپیو کنه خو په دې ابجد بیا نه پوهېده دونه نو چې کله لاړو نو هغه جوړې واپس یوړه امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته فرمایي چې څنګه چل یو کو دا یو نه وی ما یوړه سیب قبول نه کړی چې ولدا واپس یوسا او دا ورته وی سی وی چې اوجل لنا معنا دا زموږ د پاره تاخير وکړې شو زموږ د پاره تاخير وکړې شو وعجل لكم او تاسو لپاره تادی وکړې شو چې تا جمله وته وی هغه بس بچو په جړا په محل کې دومره وجړل نو دوی وته وی چې سیب سوي په دې کې سیب سفر مې دا مطلب دا دی چې تا کوم د دین خدمت کو نو تا ته داغي سمره او فائدې ډېرې په دنیا کې ملو شو لاړې د غریبې نه لاړې د بادشاہ تخت او رسید د علم د برکت نو تا ته ورڅ په دنیا کې ډېر څه ملو شو د دین د خاطره دا ډېر علماء یې نه کړل د بادشاہانو سره ملاقاتونه کوي میټینګونه کوي د علم د وجدونه ورسید او موږ د پاره تاخير وکړې شو تاخير مطلب دا چې ما غزان ملنګ د دین د خاطره ما ټول مال په دین قربان کړ نو زما د پاره تاخير وکړې شو مطلب مال به الله پاک د دې بدله په آخرت کې راکړي دومره اوچت خلق دا دومره پاک مذهب شته